صلی علی رسول الکریم اما بعد مسلمان رونو د قرآن مجید چې دا بې حرمتي کیږي او زجی شعر کما او زویم لعنت بیچ کر شعر کرو او څوک به جی شراب وراړي او څوک جی په تمانچو باندې ولي څوک جی نعوذ بالله د خپل لاندې راولي او زه مسلمان ته ویم چې لعنت بیچ کر شعر کرو آیا په دې ماته ګناه میلاویږي کو نه میلاویږي نو دا خبره یاد وساتئ ښه هر کله چې داسې ویډیو مونږ لراله او ما ورته شیر کړه او زما استاد د وجې نه بل کس وکته ګورې زما استاد هم پکې پوره حصه ده ښه تاسو ورته وایئ دا ولې ښه کار دی چې ما ورته شیر کوو ما ورته خلکو ته څه ښیو ما ورته دنیا ته څه ښیو چې زما د کلام سره خلک دا مذاق کوي دا ورته وګوره په خپله ما ورته شیر کوو ګوره صحابو کې ډېرې خبرې داسې راغلي دي چې هغوی پې خاموشي اختیار کړي خاموشي په اختیار کړي د الله بندګانو دا بعضه خبره بس خاموش پرېږدئ مه شیر کوئ دا خبره هغوی هغه ځای کې یو بې حرمتي وکړي او دلته مسلمانانو ته ویډیو راولیږي او دا مسلمانان بیا دومره شیر کې زه ته یقیني خبره کوم چې ما پوره ډاکومنټري کتلې ده هغه کسانو ته باقاعده بیا حکومت سکیورټي ورکوي زما استاد د شیرینګ د وجې نه زما استاد د کلام مذاق یې وړاو کو ما ورته ولې شیر کوو یاره تاسو راته ووایئ زما اوس د پردې ویډیو وي که نه نو زه به خلکو ته سیم چې لعنت بیت کر شیر کرو زه به دا ویم نه چې دا خاموش پاتې شي دا پټه پاتې شي دا چاته ښکاره نه شي او مونږ مسلمانان جي بس چې مونږ له راشي او ډارې کې بیا شیر کوو ډارې کې بیا شیر کوو عام کسان یې هغه سپي عام کسان او زما استاد د شیرینګ د وجې نه هغوی ډېر مخکې لاړ شي زما استاد پکې ګوره بیا پوره حصه ده نو مهرباني وکئ څومره کسانو چې دا پوسټ راغلی که نه او دا څوک وایي لعنت بیچ کر شیر کرو نو زه اوس درته څه وویم د الله بنده د الله بنده ته خپل پیج په قرآن باندې مخکې کې مړه د قرآن په بې حرمتۍ به یې ته خپل پیج مخکې بوځې د قرآن چې پکې نعوذ بالله بې عزتي شوي او قرآن یې بې حرمته کړی ته هغه ویډیو اوس خلکو ته مخې ته راولي او چې لعنت بیت کر شیر کرو لعنت په څه لعنت زه وویم زه په خپل کور کې ناست یم ویډیو شیر کړم بس خبره ختمه نو بهر کې مسلمانان وروڼو چا چې دا ویډیو شیر کړي ګورئ دا ویډیو به ګورئ کم سے کم ډېره شیر کوئ ځکه چې ما ته دومره مخې ته راغله که نه چې څه درته ویم ما دا ویډیو ما له ډېره مخکې په کار و خو بهر کې چا چې شیر کړي که نه هغه مهرباني وکړي د وس نه دا پوسټ ډیلیټ کړئ د وس نه چې مخکې نه ځي زه سخت یم یاره دا خو زما د کمزورو د وجې نه دا خلک ما پسې خاندي کو زه کمزوره نه مسلمان ځکه نه نو مجاز ته چې دوی زما قرآن ته څه کتلی وې زما قرآن یې د خپو لاندې راوستی وې زما قرآن به نعوذ بالله شراب اچولی وې زما قرآن یې د خپو لاندې راوستی وې سینډلو باندې ورکړی وې په تمانچو باندې ایشتی وې دا ولې زه کمزور یم په کور کې زما بې اتفاقي ده زه کمزوری شوی یم دغه غیر بیا ما بسین خطي دي زما استاد کلام او زما استاد دین مذاق وړاوئ او زه چې هېڅ نشم کولی صرف بیا شیر کوم نو بهر کې ګوره ګناه ده ښه عظیمه ګناه ده کومو کسانو چې دا شیر کړی ګوره مهرباني وکړئ د اوس نه ډیلیټ کړئ او کم کسان چې وایي لعنت بیچ کر شیر کرو نو الله هم بس پوهه کړي زه به ته دا خبره کوم صحیح دی انشاءالله دا ویډیو مهرباني وکړئ ډېره شیر کړئ څومره چې شیر کوئ زما استاد پکې پوره سي ربه د دې ګناه د بچ کېدو د رکولو لپاره ما هر څه کړي دي زه خو ګوره تاسو ته به ویډیو در سینډ کړم نور خو زما اوس نه کېږي مهرباني وکړئ دا چې کم یو کس ګوري دا شیر کوئ ځکه زموږ ډېر وروڼه دي هغوی په غلط فهمۍ کې دي هغوی همدردي کوي د خپل کلام سره خفه کېږي به د دې د وجې نه شیر کړي خو چې ګناه ده نه به شیر کوو ګورئ صحیح دی انشاءالله او بله دا خبره هغه یو څیز وایي مخې له راشي وایي دا دعا ده او دا 10 کسانو ته شیر کوو 50 کسانو ته شیر کوو په پلاني ورځ به تا د خوشحالي دا ټولې منګړت خبرې دي ښه دا د ځان نه خبرې دي صحیح ده پوه شوې په خبره چې دا دعا ما دومره شیر نه کړه نو 4 ورځې پس په تا ته غم یو 10 ورځې پس په تا ته غم یو په پلاني ځای کې یو کس خوب لیدلی دا هسې منګړتې خبرې دي نو بهر کې خبره مې دا ده چې چا د قرآن دا ویډیو شیر کړي مهرباني وکړئ اوس یې ډیلیټ کړئ او دا ویډیو چې څومره تاسو کولی شئ شیر کړئ صحیح دی انشاءالله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین